बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इखलास रोजगार स्कीम सर आज़म सासुर और इलियास सहारा दा किस्सा सरा द गंदेगार दा हागे माजूर द कोर दा तेर हफ्ते के कम तास प्रोग्राम का तले जमुन शाहिद भाई दागा दरी रोना यव खोर माजूर दी आगे मुंग सर दा प्रोग्राम मुंग सर तन शर कड़े ची शाहिद भाई तवा पदी जगी की रवाना दुकान पदी जगी बांधे आगा तब खपल रवाना यो रोजगार ची आगा माशरे के चा तल्ला सुनने से चा तसवालुने के पखपल खपो बांधे वदरेगी او خپل یو داسې روزګار کوي چې پر خپل کور کې پر خپل کلی کې ناست وي او ځان 200 روپۍ ګټي او د عامو انسانانو په شانته کې ژوند تیر کی او خپل دکانداري کوي خپل 200 روپۍ ګټي چې هر یو شي ته چاته محتاج نه وي هغه چې کوم ویل چیر د پاره ریکوست کړي او نور دا غوي چې کوم تاسو دا کته شي موږ ته بسترې راوړي دي ګرمي کپڑے راوړي دي خپل خورتم کپڑے راوړي دي او داغه پروګرام نه بعد د اخلاص ټیم چې کوم سټرګل کړي دي تاسو موږ نن په هغه ځکه باندې ناسیو کم چې تیر پروګرام تاسو کتل او په هغه ځای باندې دوی د دکان هم جوړ کړی دی او بیګا زمونږ د اخلاص ته ټیم دوه نمایندگان چې اکرام بھائی او آصف بھائی راغلی او یوې بجې پورې د شپې دلته لګیا او چې دوی ته د دکان د سودا راوړې د دې سیټ اپ سره کړی نن هم زمونږ د اخلاص پوره ټیم زمونږ سره عبدالمجید بھائی دی حمید الله روري دی عمر آیت صاحب دی او زمونږ د ټیم کسان نن هم راغلی د دوی سره خپل برپور د تعاون نه بعد الحمدلله هغه دکان دی چې تاسو د وړاندې دی او دوی ته مونږ الحمدلله یو بهترین روزګار د دوی چې څه ضرورت او هغه ورته هم پوره شوي دي وای تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي زموږ سره شاهد بھائی ناسته نور زمونږ د خويندې رونه د مازوران زموږ سره ناستي کوم مسافرو چې د دوی سره خپل خوشحالي شریک کړي دي د کور له خپل خوشحالي راوړي دي د اخلاص په لار الله تعالی دې دغه په ژوند کې ډېر راحت ډېر برکت او ډېر خوشحالي وګرځي په دې کې سملګری داسې او چاغوي د دعا د لپاره اپیل کړي زموږ مسافر د مختلف مسلو شکار دي هغه ټولو پکې د دعاګانو اپیل هم کړي خو د ټولو مخکې موږ تاسو سره غو لیست شیر کوو چې کوم ملګرو د کور ته پیسې را لګلې دي هغه پیسې په کومه طریقه لګېدلې په هغه هم تاسو سره خبرې اترې کوو شاهد بھائی نه به هم زه اوسو ته پوښتنه کوم زموږ سره اوسئ ښه ملګرو څنګه چې زموږ سره په ریاض کې زموږ د عمران بھائی لیست دی نو باقي کې زموږ سره لاست نمبر 626 30 ریال لاست نمبر 092 50 ریال بیا لاست نمبر 439 10 ریال بیا زموږ سره وحید ګل صاحب دی 100 ریال فاروق اپار صاحب 50 ریال ابو فیصل 100 ریال وکیل خان صاحب د طرف نه 400 ریال ابو فهد صاحب 50 ریال تاج محمد صاحب 50 ریال حیا خان 50 ریال لاست نمبر 884 دی 100 ریال حیا صاحب د طرف نه 30 ریال فیضان صاحب د طرف نه 100 ریال لاست نمبر 0654 50 ریال افتاب صاحب 20 ریال لاست نمبر 5241 200 ریال لاست نمبر 21 دی 50 ریال ریاض خان وردک صاحب د طرف نه 100 ریال لاست نمبر 439 دی چې د 20 ریالو کاډي ورکړي څنګه بعد تیر پروګرام کې مس شوی هغه موږ دیتا چولې دی او لاست نمبر زموږ سره 6334 دی 130 ریال بیا زموږ سره د ابرار بھائی لیست دی د جدینا ابو طلحه صاحب 50 ریال هدایت الله صاحب 50 ریال او ملکان بھائی دی 70 ریال بیا زموږ پلکنا صاحب لیست زموږ سره دی انور زاده صاحب د طرف نه 100 ریال او یو نامعلومه ملګری دی چې پلکنا صاحب ته حواله کړی دی 30 ریال بیا زموږ سره کیپیت صاحب په لیست کې دی لاست نمبر 799 205 ریال بیا لاست نمبر 194 120 ریال او محمد نور صاحب 100 ریال بیا زموږ سره مشتاق بھائی د الخرج نه دی دغه سره خورشید صاحب ورکړي 123 ریال او ګلزاده صاحب 50 ریال بیا زموږ سره شهزاد بھائی دی په ریاض کې په شمیسی کې ابو سعد 100 ریال او لاست نمبر 763 دی 50 ریال بیا زموږ سره جاوید صاحب دی زموږ چې کوم د اخلاص د القاسم نماینده دی عدنان صاحب طرف نه هغه ته 50 ریال انور علي صاحب 10 ریال لاست نمبر 8188 دی 50 ریال بیا لاست نمبر 5328 دی 100 ریال او لاست نمبر دی 9492 15 ریال 5 ریال بیا زموږ د جنید وزیر صاحب لیست کې زموږ سره د امتیاز بھائی 150 ریال او لاست نمبر زموږ سره دی 642 210 ریال چې هغه سپیشل د دعا لپاره اپیل کړی دی او محمد علم صاحب دی زموږ سره محمد علم صاحب د طرف نه 100 ریال بیا زموږ سره سرتاج صاحب د دوبۍ نه نور اسلام صاحب د طرف نه 10 درهم عمران صاحب د طرف نه 20 درهم رحیم صاحب د طرف نه 30 درهم او سرتاج صاحب د طرف نه 50 درهم بیا سبحان الله صاحب د شارجه پالیس کې زموږ سره راغلی دی اجاز حسین صاحب 190 ریال چې دوی د عمان څخه پیسې ورکړي وي او امین خان صاحب دغه د طرف نه 50 ریال چې دوی هم د عمان پیسې ورکړي وي بیا زموږ سره د یو هنګو چاچا 10 درهم ورکړي دي او سبحان الله صاحب د طرف نه 30 درهم بیا زموږ سره سلمان صاحب د طرف نه کم چې زموږ د دوبۍ صدر دی هغه ته میلاو شوي دي عطاالله صاحب د طرف نه 150 درهم سیول ډیفینس د طرف نه 100 درهم او پاکستان سوپر مارکیټ د طرف نه هغه ته 150 درهم بیا زموږ سمیع الله صاحب چې د دمام نه
نو هغه ته نثار او دغه ملګرو چې په خپلو کې هغوی پیسې راغونډې کړي دي الله تعالی دې په ژوند کې ډېر برکت واچوي. زموږ ریګولر ممبران دي، زموږ ریګولر ډونر دي 185 ریال، او بیا نادر خان د طرف نه 50 ریال، او بیا شایان صاحب د طرف نه 100 ریال، او مدثر او دغه ملګرو د طرف نه 100 ریال هم مونږ دې پروګرام کې هغوی مونږ ته رالیږلي دي. بیا زموږ سره مسعود الرحمن صاحب د ابوظبي چې کوم زموږ نماینده دی د هغه ته میلاو شوي دي د سید مرجان د طرف نه 50 درهم، مقصود صاحب د طرف نه 110 درهم، علي ګل صاحب د طرف نه 100 درهم، او محمد یاسین صاحب د طرف نه 25 درهم. ښه بیا زموږ سره ممتاز صاحب دی د پجیرې نه چې هغه ته ورکړي دي فرمان علي بای 50 درهم، او ممتاز صاحب د طرف نه 20 درهم چې دا ورته په پجیرې کې میلاو شوي دي. بیا زموږ سره عالمګیر احمد صاحب د ملیشیا نه چې لاست نمبر یې دی 6105 130 رنګی، بیا لاست نمبر یې دی 1468 50 رنګی، بیا لاست نمبر زموږ سره دی 3403 50 رنګی، او لاست نمبر زموږ سره دی 3220 20 رنګی، او بیا زموږ سره دی لاست نمبر 0177 30 رنګی. بیا حبیب صاحب ته په پجیره کې د ملا کیمپ نه سملګرو پیسې ورکړي دي. حبیب دوبۍ کې هغه ته د الملا کیمپ نه سملګرو ورکړي دي چې په هغې کې انډیا بای 10 درهم، او کوهاټ بای 10 درهم، د درې یو بای دی هغه 10 درهم، او سوات بای دی 50 درهم، او پېښور بای دی اورمړو چې 20 درهم یعنی 100 درهم ټوټل دا هغه ته میلاو شوي دي. زموږ سره د پاکستان لیست دی ملګرو چې زموږ ته نیک محمد صاحب د طرف نه راغلي دي 1500 روپۍ، محمد الله صاحب د شارجې نه رالیږلي دي موږ ته 3700 روپۍ، او محسن بھائی موږ ته په دفتر کې حواله کړي دي زموږ خوږ ورور یاسین بھائی د طرف نه راغلي د ریاض نه 3000 روپۍ، او بیا زموږ سره لاست نمبر دی 6988 د هغې د طرف نه راغلي 3000 روپۍ، او نور زمین صاحب او د هغه ملګرو پیسې رالیږلي دي موږ ته چې د هغې ټوټل نه جوړې شوي دي 9900 روپۍ د ریاض سعودي عرب نه، او د سوبان صاحب د طرف نه موږ ته راغلي دي 3000 روپۍ، او عمر صادق صاحب د طرف نه موږ ته راغلي دي 2750 روپۍ. کم د نور زمین صاحب پیسې چې موږ ته راغلي وي نو نور زمین صاحب د طرف نه 100 ریال، رحم غني صاحب د طرف نه 100 ریال، ګل زمین صاحب د طرف نه 50 ریال، جنید صاحب د طرف نه 50 ریال، او یو ملګری دی چې نوم یې نه دی ظاهر کړی 20 ریال، او د صلاح الدین صاحب د طرف نه 20 ریال چې 340 ریال دي دا ته میلاو شوي دي 9900 روپۍ. زموږ سره ابولولي دی د هغه طرف نه ته راغلي دي 3080 روپۍ. ښه بیا په ریاض کې ملګرو زموږ د دې سیمې سره تعلق لرونکي زموږ څه غیرتمند پښتانه وروڼه چې په دې کور باندې دردېدلي د دې علاقې سره د دې خاورې سره تعلق لري، زموږ محمد ابراهیم بھائی او د هغه ملګرو چې ټیکسي چلوي، او د هغه سره نور هم څه ښایسته ښایسته ملګري چې په دیره کې چا 100 ریاله، چا 50 ریاله، چا 13 ریاله، او مختلف ملګرو مختلف پیسې ورکړي دي. هر یو انسان چې څومره هم پیسې به دې کور کې اچولي دي الله تعالی دې ولا هم په دې جان بدلې ورکړي، هم دې ولا په هغې جان بدلې ورکړي. نو د محمد ابراهیم صاحب او د هغه د ملګرو د طرف نه چې زموږ په لکناس صاحب ته 1000 ریال ورکړي دي، دوی په خپلو کې راغونډې کړې وې، او د ابراهیم صاحب په لاس باندې په لکناس صاحب ته 1000 ریال هم دې کور ته را رسېدلي دي موږ ته. بیا د دې کور چې ټوټل زموږ سره کم حساب کتاب جوړ شوی دی ملګرو، نو د دې زموږ سره ټوټل جوړ شوی دی 2,11,664 روپۍ. دا ټوټل زموږ سره د دې کور لپاره جوړې شوي دي چې په هغې کې دوی ته موږ تقریبا 1,40,000 روپو پورې پرون زموږ کسان چې کم راغلي هغې ته یې دا سودا راوړې ده، او نن موږ دوی ته دا ویل چیر راوړی د دوی دپاره دا کپړې دي، دا بسترې دي، او څه پیسې چې دوی پاتې کېږي نو د دوی کم ورور چې روغ دی هغه به انشاءالله تعالی راځي د اخلاص دفتر نه هغه ته به بقایه ټولې پیسې حواله کوو، ځکه چې یو ملګری دوه داسې دي چې په لیست کې د هغوی پیسې اوس هم زموږ سره په بقایه کې دي چې دا پیسې مونږ وصول کوو، د دوی پوره کلیرنس وشي، د دوی چې کم فوټوکاپیانې وغیره ډاکومنټس کلیر شي انشاءالله تعالی هغه به دوی مونږ ته کلیر کړي او دوی ته به مونږ بقایه پیسې ورکوو. نو دا زموږ سره چې کومو ملګرو د دې کور دپاره ډونیشن کړی شاهد بھائی زموږ سره ناست دی، دا نور خواږه او درانه مشران زموږ سره دا ښایسته ښایسته زموږ وروڼه ناست دي، د دوی نه به هم تپوسونه کوو د دکان په هکله چې دوی ته د دکان میلاو شوی دی. ستاسو هغه رالیږلي پیسې مونږ بیا یو ځل په داسې ځایونو کې استعمال کړی الحمدلله چې یو صدقه جاریې په طور شاهد بھائی به په دې باندې ځان حلال رزق ګټي، او تاسو ته به دعاګانې کوي ټول عمر دا معذوره دي، او د دوی دپاره یو د خوشحالۍ یو غټ دغه وګرځېدو دا دکان د دوی ژوند به لږ په راحته شي، لږ به په سهولت شي. شاهد بھائی نه څو تپوسونه کوو زموږ سره دا وخت کې ناست دی. السلام علیکم شاهد بھائی. وعلیکم السلام جی. شاهد بھائی دا راته ووایه کوم دکان چې الحمدلله تاسو ته میلاو شو، تا کرسۍ ویلي او ویل چیر هغه هم درته راوړو، تاسو ته هم کپړې راوړي دي، بسترې راوړي دي، څونه چې الحمدلله څه پیسې اوس هم زموږ سره پاتې دي چې ستاسو څونه نیمګړتیاوې د دوکانه به راته هم برابره، خو کومو پیسې چې د مسافرو رالیږلي دي د مسافرو ژوند خپله هم ډېر د سختو سره دی، او هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی رالیږلي ده. وایي شاهد بھائی ته ښایسته دکان کولاو کا چې ځان له حلالې پیسې ګټي او چاته سوال نه کوي.
نو هغه دکان خو هم تاسو ته وشو الحمدلله ستاسو چې څه ضروريات الله تعالی د هغې مسافرو د برکت او د هغوی هغه خوشحالۍ تاسو ته راورسېدې هغې خلکو ته دې څه وینا ده رب ذوالجلاله بس چا چې موږ څخه وکړه ته یې نیستل پټ پناه نشته ته ولې په دې جان او په هغه جان په دواړو کامیابي ورکړي دا سختو مسافرونو اخلاص کړي والله د خپلو بچو سے په کور سره روزګار روان کړي والله ته د پردو غلامانو دغه نه خلاص کړي الله تا ته څه ګرانه نه ده الله که چا بچي نه ته ولې بچي ورکړې الله که څوک بیماران یې ته ولې شفا ورکړې رب ذوالجلاله ستا په در کې څه کمی نشته زمونږ ورونو زمونږ دپاره ډېر همت کړلی الله دې بدله مونږ نه شو ورکولی ته ولې په دنیا آخرت دواړو کې دا بدله ورکړې چې الله د دیو باندې همدقسې آرام او راحت راشي لکه څنګه محنت یې چې زمونږ دپاره وکړو الله پاکه ته دیو په عمر کې برکت واچوي او الله پاکه دیو دا پاتې شوی ژوند په اسانۍ او په آرام تېر کړي چې د پردو غلامو ازادو نوکرونه راچي د خپل وطن کې ورته روزګار میلاو شي ښه په آرام باندې ژوند تېروي او دا چا دغه غلامي نه دغه کوي او الله که چا روزګار نه رب ذوالجلاله ته ولې روزګار ورکړي ته سخت اسانه کړي بس چې موږ تعاون وکړو الله ته ولې دې یو پدوال ته ورکړي او ته یې په ډکو منګولو سره کور ته راولي او دا پاتې شوی ژوند دی په آرام پې تېر کړي او ډېر روغ صحت ولې الله ورکړي او چا ته محتاج مه کړي د چا یې غلامان مه کړي بس زمونږ پښتنو وروڼو ته چې هر چا چې دغه کړلی مدد الله بس د دې بدله مونږ نه شو ورکولی مونږ کمزور یو زمونږ دپاره دیو دومره تکلیف کړلی الله ته ولې دې د الله په دنیا یو په دوه ورکړه الله د بچو د نور د ورونو په خپله څه قسم تکلیف یې الله ته یې دې نه وساتي او الله ته یې په روغ صحت په ډاکو منګولو خپل کور ته راولي الله ښه مظفر صیبه کومو مسافرو چې تاسو ته د خپلې خوشحالۍ را لېږلي دي تاسو ته د دوکانو شو هر څه شو هغې مسافرو ته دې څه وینا شته مسافر د زما د وینا ده چې الله دې هغې خوشحاله کړي او الله دې جنتونه وله ورکړي جنت الفردوس او الله دې چې چا بچي نه وي بچي دې ورکړي که نارینه بچي نه وي که زنانه وي او که ښځه نه وي د چا چې هر قسم تکلیف یې الله پوره کړي وله او الله یې وله دا مسافرونه خلاص کړو پرې خپلو وطنونو د خدای ثواب وکړي کار دی که په دې دنیا کې هر یو امداد کړی او الله یې دا ټول کامیاب کړو ټول د خدای جنت الفردوس سره ستاسو ټول مسلمانان بوتله کړي عمرانه څنګه یې خیر عمرانه دکان خو درته وشو ماشاءالله خپل دکان دی اوس په پکې ناستې سودا به خرڅې خوشحاله یې مسافرو چې کم تعاون کړی د هغې خلکو ته به څه وینا بس دا خدای دې کامیاب کړي چې څه کامیابۍ الله دې وله ورکړي الله دې ژوندي لري الله دې وله نیک اولاد ورکړي د چا اولاد نه وي د چا اولاد یې الله دې ورته نیک او صالحان لوی کړي او خدای به خپلو بچو دې الله خوشحاله کړي او الله دې ورته مور او پلار ژوندي لري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پروګرام اخلاص روزګار سکیم سره زم تاسو ورور الیاس سهار دا وخت تاسو سره د ګندګار د هغې معذور د کور ده تیر هفته کې چې کوم تاسو پروګرام کتلی زموږ شاهد بای د هغه درې رونه او یوه خور معذوره دي هغوی موږ تاسو سره دا پروګرام موږ تاسو سره نشر کړی و چې شاهد بای ته په دې ځای کې روانه و دکان
په دې ځګي باندې هغه ته خپل روانه یو روزګار چې هغه په معاشره کې چاته لاسونه نیسي چاته سوالونه کې په خپلو خپو باندې ودرېږي او خپل یو داسې روزګار کوي چې په خپل کور کې په خپل کلي کې ناست وي او ځانه 200 روپۍ ګټي او د عامو انسانانو په شانته کې ژوند تیر کړي او خپله دکانداري کوي خپلې 200 روپۍ ګټي چې هر یو شیز ته چاته محتاج نه وي. هغه چې کوم ویل چیر دپاره ریکویسټ کړی او نور د هغوی چې کوم تاسو دا کتی شئ موږ ته بسترې راوړي دي ګرمې کپړې راوړي دي خپلې خور ته هم کپړې راوړي دي او د هغې پروګرام نه بعد د اخلاص ټیم چې کوم سټرګل کړی دی تاسو موږ نن په هغې ځای باندې ناست یو کوم چې تیر پروګرام تاسو کتلی او په هغې ځای باندې دوی د دکان هم جوړ کړی دی او بېګا زموږ د اخلاص د ټیم دوه نمایندګان چې اکرام بای او آصف بای راغلی او 1 بجې پورې د شپې دلته لګیا او چې دوی ته د دکان د سودا راوړې او د دې سیټ اپ یې سره کړی. نن هم زموږ د اخلاص پوره ټیم زموږ سره عبدالمجید بای دی حمید الله روري دی عمر حیات صاحب دی او زموږ د ټیم کسان نن هم راغلي او د دوی سره خپل برپور د تعاون نه بعد الحمدلله هغه دکان دی چې ستاسو د وړاندې دی او دوی ته مونږ الحمدلله یو بهترین روزګار د دوی چې څه ضرورت هغه ورته هم پوره شوي دي. وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. زموږ سره شاهد بای ناست دی نور زموږ د خویندې وروڼه د مازوران زموږ سره ناست دي کومو مسافرو چې د دوی سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړې دي د کور له خپلې خوشحالۍ راوړي دي د اخلاص په لار الله تعالی دې د هغوی په ژوند کې ډېر راحت ډېر برکت او ډېرې خوشحالۍ وګرځوي. په دې کې څه ملګري داسې وو چې هغوی د دعا دپاره اپیل کړی زموږ مسافر د مختلف مسلو شکار دي هغوی ټولو پکې د دعاګانو اپیل هم کړی خو د ټوله مخکې موږ ستاسو سره هغه لیست شیر کوو چې کومو ملګرو دې کور ته پیسې رالیږلي دي هغه پیسې په کومه طریقه لګېدلي په هغې به هم ستاسو سره خبرې اترې کوو. شاهد بای نه به هم زه اوسو تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو څنګه چې زموږ سره په ریاض کې زموږ د عمران بای لیست دی نو باقي کې زموږ سره دی لاست نمبر 626 ریال لاست نمبر 09250 ریال بیا لاست نمبر 439 ریال بیا زموږ سره وحید ګل صاحب دی 100 ریال فاروق غفار صاحب 50 ریال ابو فیصل 100 ریال وکیل خان صاحب د طرف نه 400 ریال ابو فهد صاحب 50 ریال تاج محمد صاحب 50 ریال حیا خان 50 ریال لاست نمبر 884 دی 100 ریال حیا صاحب د طرف نه 30 ریال فیضان صاحب د طرف نه 100 ریال لاست نمبر 0654 50 ریال افتاب صاحب 20 ریال لاست نمبر 5241 200 ریال لاست نمبر 21 دی 50 ریال ریاض خان وردک صاحب د طرف نه 100 ریال لاست نمبر 439 دی چې د 20 ریالو کاډ ورکړی زنګ نه بعد 13 پروګرام کې مس شوی هغه موږ دې ته اچولی دی او لاست نمبر زموږ سره 6334 دی 130 ریال بیا زموږ سره د ابرار بای لیست دی د جدې نه ابو طلحه صاحب 50 ریال هدایت الله صاحب 50 ریال او ملکن بای دی 70 ریال بیا زموږ پلکنا صاحب لیست زموږ سره دی انور زاده صاحب د طرف نه 100 ریال او یو نامعلومه ملګری دی چې پلکنا صاحب ته حواله کړي دي 30 ریال بیا زموږ سره کیپیت صاحب په لیست کې دی لاست نمبر 799 205 ریال بیا لاست نمبر 194 120 ریال او محمد نور صاحب 100 ریال بیا زموږ سره مشتاق بای د الخرج نه دی د هغه سره خورشید صاحب ورکړي 123 ریال او ګلزاده صاحب 50 ریال بیا زموږ سره شهزاد بای دی په ریاض کې په شمیسي کې ابو سعد 100 ریال او لاست نمبر 763 دی 50 ریال بیا زموږ سره جاوید صاحب دی زموږ چې کوم د اخلاص د القاسم نماینده دی عدنان صاحب طرف نه هغه ته 50 ریال انور علي صاحب 10 ریال لاست نمبر 8188 دی 50 ریال بیا لاست نمبر 3128 دی 100 ریال او لاست نمبر دی 9492 15 ریال 5 ریال بیا زموږ د جنید وزیر صاحب لیست کې زموږ سره دی امتیاز بای 150 ریال او لاست نمبر زموږ سره دی 642 210 ریال چې هغه سپیشل د دعا دپاره اپیل کړی دی او محمد علم صاحب دی زموږ سره محمد علم صاحب د طرف نه 100 ریال بیا زموږ سره سرتاج صاحب د دوبۍ نه نور اسلام صاحب د طرف نه 10 درهم عمران صاحب د طرف نه 20 درهم رحیم صاحب د طرف نه 30 درهم او سرتاج صاحب د طرف نه 50 درهم د مسافرۍ د ژوند سره د هغې سختې د ژوند سره بیا هم د دې خلکو دپاره چې کم سټرګل کوي کم د یو روپۍ پسې ګرځي هغه راغونډی نو دې خلکو ته هم زه خراج تحسین پیش کوم او الله تعالی دې وکړي چې راتلونکی سهار زموږ او تاسو ټول د اخلاص خادمان وګرځئ او زموږ نه دا خدمت په داسې طریقه والي چې زموږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي د کیمرامین عمر حیات سره د اخلاص پوره ټیم له ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.